أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. او هر کله چې میلاو شي دوی د هغه کسانو سره چې ایمان راوړل نو وایي دا منافقان چې موږ ایمان راوړی دی، او کله چې واپس شي دوی خپلو مشرانو شیطانانو ته وایي دوی یقینا موږ د تاسو سره یو، یقینا موږ ټوکې کوونکي یو. الله به بدله ورکړي د دوی د ټوکو دوی لره، او زیات پکې دوی په سرکشۍ د دوی کې چې سرګردانه به وي. ربط د مخکې سردار دی چې مخکې آیتونو کې هم د منافقانو قبیح صفات بیان شو، په دې آیات کې بل قبیح صفات د دوی بیانوي. دا ذوالوجهین دي، دورنګي ده، پکې دوه مخي خلق دي، یو سره یو شانتې میراویږي او د بل سره بل شان. نو دا غلط صفت دی په دوی کې. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې بعضی یهودیان منافقان چې کله به هغو د نبي علیه السلام د صحابه کرامو سره ملاقات کوو نو ویې به چې موږ ستاسو په دین باندې وو، او کله به چې د خپلو ملګرو سره په تنهایي کې میلاو شو کوم چې د دوی د مشرانو سردارانو نو بیا به یقینا موږ ستاسو سره یو. نو هغو به ورته وایي چې زموږ سره یې نو بیا د مسلمانانو سره ولې میلاوي کوئ؟ نو دوی به وایي موږ خو هغو پورې ټوکې کوو، ګپ شپ لګو. نو خازن والا او تفسیر بیزاوی دوی یو روایت ذکر کړل دی، هغه چې هغه ټیک نه دی لیکن دا یو روایت راوړل دی چې عبدالله ابن ابی د خپلو ملګرو سره روانو، نو مخامخ د نبي علیه السلام صحابه کرام هغه را روانو. نو د خپلو ملګرو ته ووایي دی منافقه عبدالله ابن ابی ابن سلول، نو وګورئ که نه چې دا بیوقوفه خلق چې دي قامقل دا زه څنګه واپس کومه. نو لاړ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لاسې ونیو، ای د بنو تمیم سرداره الشیخ الاسلام او په غار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګریا او په نبی علیه السلام باندې خپل مال او جان قربانونکیا، بیا لاړ د عمر رضی الله عنه لاسې ونیو، په خیر را دي، په خیر را دي، ای د بنو عدي سرداره، ای فاروقه او د الله په دین کې قوي انسانه، خپل جان او مال د الله په لاره کې خرج کوونکیا. بیا لاړ علي رضی الله عنه پسې د هغه لاسې ونیو، په خیر را دی، مرحبا، ای د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د تره زویه او د هغه زومه د نبي علیه السلام د سیوا په ټولو بنو هاشمو کې غوره او سرداره. نو علي رضی الله عنه ورته وایي چې ابی ابن سلوله، عبدالله ابن ابی ابن سلوله، د الله نه ویریږه، منافقت مه کوه، منافقان د الله بدترین مخلوق دي. عبدالله ابن ابی ورته وویل ای ابو الحسنه، حسن رضی الله عنه پلاره، ودرېږه ودرېږه، زما په الله قسم یې دا خبر زه د منافقت د وجې نه کومه، زما او ستاسو ایمان برابر دی، موږ یو شی مسلمانان یو. نو بیا چې صحابه کرام تیر وتل لاړه، نو دو خپلو ملګرو ته ووایي دا بیوقوفان قامقل خلق مې څنګه واپس کوي. نو صحابه کرامو نبي علیه السلام ته دا واقعه واوروله، نو دا آیت نازل شو چې وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. کله چې میلاو شي د مسلمانانو سره وایي موږ ایمان راوړی دی، دوی وایي موږ ستاسو په شانته ایماندار یو. عبدالله ابن ابی ابن سلوله ده وویل. بیا چې واپس لاړ شي خپلو مشرانو ته نو انا معکم انما نحن مستهزئون، موږ خو ټوکې کوو او موږ خو د تاسو سره یو. خو دا روایت حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په دې باندې رد کړی دی، دا واحدي په خپل سند سره راوړی دی، لیکن دا دروغجن او منګړت روایت دی او موضوعي دی.
ځکه چې د ټولو محدثینو مفسرینو په نسبت باندې دا سورۃ بقره چې دا په مدینه کې اول دور کې نازله شوې ده او د هجرت په دویم کال باندې د علي رضی الله عنه نکاح شوی د فاطمه رضی الله عنها سره بیا وروستو بیا حسن حسین پیدا شوی دي نو دې څنګه وایي چې اې د علي رضی الله عنه ته چې اې د نبی علیہ السلام زوم او د هغه د ترزویه بیا وروستو اې ابو الحسن د حسن لاره دا دروغ دي دا روایت ټیک نه دی او په هر حال خو چې د مسلمانانو سره میلاو شو منافقان موږ د تاسو سره او چې کله به د خپل مشرانو سره میلاو شو نو موږ د تاسو سره موږ استهزاء کو استهزاء قصدن مذاق ته وي قصدن چې په چا پورې ټوکې کوي کله چې د دې نسبت الله تعالی ته وشي لکه دلته چې الله یستهزئ بهما نو د دې معنا موږ دا نه کوو چې الله پاک دوی پورې ټوکې کوي بلکې د دې معنا دا ده الله پاک بدله ورکوي دوی د دوی د ټوکو بدله ورکوي یا صورتن چې کوم دی دغه د الله پاک دا بدله د استهزاء په شانتې ده بدله چې دوی ورکوي نو هغه هم داسې د ټوکو په شانتې په صورت کې په شکل کې یو شانتې دی مشاکلتن د الفاظ راوړ دي چې الفاظ اتحاد خو معنی جدا جدای دې ته مشاکلت وایي نو دی په دوزخیان چې کله دوزخ ته لاړ شي هغو ته به ووایي چې د دې دوزخ نه راوځئ او د جنت دروازې به ورته کولاو شي وایي ځئ داخلېږئ جنت ته او دوی به منډې کړي نو چې لاړ شي د جنت دروازو ته نو هلته به جنتیان په خپلو تختونو باندې ناست نو کله چې دوی هلته ورسي نو دا د جنت دروازې به ورپسې بیا بند بشي نو جنتیان چې دا منظر وویني نو په دو پورې به وخاندي په دې کافرو پورې نو فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون پس نن ورځ به هغه کسان چې مؤمنان دي په کافرو پورې به خاندي په دنیا کې د کافرو په مسلمانانو پورې خاندل او په قیامت کې بیا د مسلمانان په کافرو پورې خاندي علی الارائک ینظرون په خپلو تختونو باندې به ناست ګوري به هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون کافرو ته د خپل اعمالو بدله میلاو شو او کنه شو دا سورۃ متوففین کې راغلی نو دوی هم دوی ته راوځي ځای جنت ته داخليږي نو دوی چې راوځي او جنت دروازو ته نږدې شي دا دروازې په بیا باندې دام سورتن چې کوم دی دا پیشاړي دي نو د دې وجه نه الله یستهزئ بهما دا ویل دي لکه جزاء سیئات سیئات مثلها بدله د بدای بدی د دې په شانتي وي نو د بدای بدله چې کوم دا بدی نه ده خدای بدله هغه عذاب دی چې څوک د بدای کارو کې د ګناه کارو کې نو الله پاک دا هغه په شانتي دا هغه په مقدار بیا ول الله پاک سزا ورکوي نو خو هغه سزا چې دا هم برابر دي ګناه سره چې څومره ګناه کړه اقوم را سزا ول ورکوي نو دې وجنه جزاء سیئات سیئات مثلها ویل دي چې د بدای د ګناه هغه بدله چې دا نو هغه ګناه دی دغه په شانتي ګناه نه خو بدله ته دغه په شانتي نو دلته هم دغه شانتي ده ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا لا اله الا انت صلى الله تعالى على خير خلقه